السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب محترم، تاسو ته د ګروپ ټولو ملګرو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. او د سلامونه وروسته مولوی صاحب محترم دغه یو میراث متعلق یو پوښتنه کومه. یو کس مثال د مور او د پلار په موجودګۍ کې وفات شي، مور پلار یې ژوندي دي او زوی وفات شو، له دې زوی نه مثال زمن پاتې دي اولادونه، نو بیا دغه د دوی دغه د نیا د نیکه له خوا نه خپلو لمسیانو ته یا د کوم کس چې وفات شوی دی دغه کس زمنو ته میراث ولې نه ورکول کېږي؟ دغه شریعت څه حکمت ده؟ دغه موضوع که لږ رڼا پرې وشي روښانه کړي نو ډېره مهرباني وي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، د یو دوست تپوس کړی دی چې یو انسان د والدینو په ژوند کې وفات شي، د دوی اولاد ته حصه ولې نه ملاویږي د دې د نیکه د وراثت نه، او شریعت دا ولې نه دی مقرر کړی؟ نو دا خبره یاد ساتئ، شریعت مطهره چې کوم قوانین د بنی نوع انسان د لپاره جوړ کړي دي دا ټول سراسر خیر دی، کاغذ زمونږ په ذهن کې راځي او که نه راځي. داسې قوانین په یو مذهب کې هم نشته دی چې څومره انصاف شریعت د اسلام مقرر کړی دی. شریعت د اسلام د تقسیم د وراثت لپاره قرابت چې دی دا بنیاد ګرځولی دی، د کوم وارث د محتاجۍ او د مالدارۍ په بنیاد باندې دا خبره نه کوي چې کم کس غریب وي دله زیات ورکوي او چې کم کس مالدار وي هغه له لږ ورکوي. نو نه، دا په شریعت کې نشته دی. دویم اصول دا دی چې عقلاً او شرعاً په وراثت کې الاقرب فالاقرب قاعده جاری کیږي او اصول په دوی کې جاری کیږي. څومره چې نږدې وي هغومره هغوی ایسا اخلی او څومره چې لري وي هغوی د میراث نه محرومیږي. ځکه الاقرب فالاقرب یرجحون بقرب الدرجه، دوی ته ترجیح ورکولی شي په قرب د درجې سره چې څومره نږدې وي میت ته. مثلا یو انسان د 4 زامنې دي، یو زوی د او د دې 4 زامنو اولاد شته دی، یو زوی وفات شو، نو د دې نوسو ته اوس حصه نه ملاویږي. نو دا انسان وفات شو او د زامن پاتې شو، بیا وروسته د پلار چې کله وفات شي او دا میراث تقسیمیږي نو د زامنو ته نه ملاویږي. وجه دا ده چې دا میراث به په زامنو باندې تقسیمیږي، په نوسو نه تقسیمیږي. ولی الاقرب فالاقرب قاعده ده، دا کم یتیمانان نوسی چې دا مړي د په منزله د هغه نور نوسو په شان دي، څنګه چې د هغه نورو زامنو بچي څنګه چې میراث نشي وړلی داسې دا هم نشي وړلی. نوسو ته اله میراث ملاویږي چې کله سوي د دې مړي خپل یو زوی نه وي موجود، نو بیا به دا ټول نوسی بچي وي دا به په میراث کې شریک وي او بیا به دوی په خپل منځ کې تقسیموي. اوس که څوک دا سوال وکړي چې د پلار د وفات په وخت کې دا هلک که چېرې ژوندی وی نو د ده چې څومره حصه رسېدلی نو دا یې د زامنو له ورکوي، نو دا خبره غلطه ده. دې صورت کې د زوی دا کوم چې مړ دی دا به د پلار د مرګ نه مخکې وارث جوړ شي، او دا خبره شرعاً او عقلاً په یو قانون کې هم نشته چې د مورث د مرګ نه مخکې د وراثت تقسیم شي. یو سړی مړ شوی نه دی چې د هغه وراثت تقسیموي، نو دا خبره صحیح نه ده. دویم که چېرې تاسو د نوسو ته وراثت کې حصه ورکوئ ورته، خو هغه نورو له هم پکار ده که نه. تاسو دا هم د شریعت نه ګوره، تاسو بعضې خلک وایي نوسو ته حصه نه ملاویږي، نو دې نوسو ته خو نه ملاویږي نو هغه نورو ته هم نه ملاویږي. ګوره شریعت یو حکم کوي، شریعت د انصاف فیصله کوي. نوسي ته به هله حصه ملاویږي چې کله زامن نه وي د مړي، نو چې څنګه دین وسو ته نه ملاویږي داسې هغه نورو ته هم نه ملاویږي. نو اوس که څوک وایي چې لکه هغوی له د پلار حصه ملاویږي، نو دوی ته څه پته ده چې پلار به دا مال وساتي او که دا پلار به مال خرڅ کړي، دا پلار به مال وبېلي. ډېر خلک داسې دي چې
وراثت کې ورته د پلار نه مال ملاو شوی وي خو لیکن هغه په خپل ژوند کې سکی خرڅ کی او هغه خپل بچو ته اسم پاتې نشي دغه شان ته کې که وراثت تقسیمول غواړي څوک نو بیا په نوسو یو شان تقسیمې سلور واړه زامن نوسو ته بیا پکې حصہ پکار وي او د دې نه علاوه شریعت دې ته اجازه ورکړې ده دا نه ده چې پر مثال د یتیمانان وارثان به ټول همیشه د پاره محروم وي نه اول نیکه د خپل مرګ انتظار نه کوي او په حالات د صحت کې ورته حصہ مقرره کړي او دا نوسیدی په د باندې قابض کی د هبه شرط د هدایت ساتي وتصح بالاجاب والقبول والقبض صحیح کیږي دا هبه په ایجاب او قبول سره یعنی ما در کو او تا ویلی ما قبول کو او قبضه دې په وکړو نو دې تسوي دیتا هبه و یو دا تملیک شو دا ثابت شو والقبض لابد منه او په قبضه کې لابودی دا د ثبوت د ملک نه تمانا یو انسان صرف په جبه باندې ویل چې ما دا سیستاله در کو قبضه نه در کړم دا ستانه ده دا بالستا ګرځي چې کله څه ګرځيږي کله تا ته قبضه په در کې او قبضه مطلب دا دی چې د اختیار ستا په لاس کې شي تعالی چا سیز در کو یا تا چاله سیز ورکو او هغه له مکمل اختیار ورکو مطلب دکان دی کور دی د هغه کرا د هغه هر څه تنظیم هغه وکي یا دغه په نوم باندې انتقال شي قبضه واخلي نو دا دی وخت کې د هغه وګرځیدل بیا نو نکړي د خپل مرګ انتظار نه کوي مخکې دی ولور کی کنه دویمه خبره ده چې د مرګ په وخت کې دی نکړ وصیتو کې چې دا زمان وصیدي او دوی له په میراث کې حق ورکړي نو په هغه صورت کې چې سلور ځامن د مړي نه پاتې وي نو هغه وخت کې په دې د نکاح په مال کې سلورمه یې سره رسیدله اوس چې ورته نکاح وصیت وکړي درېمه به ورسیږي نو دا درېمه بهتره ده سلورمه نه زیاته شوله بل دا دې چې کله نه نکاح وصیت وکړو او نه ول په خپل ژوند کې ورکو نو ترونو له پکار دي چې هغه وایي چې دا زمونږ ورېرونه دي یتیمانان دي هغه دې ول چې څومره خوخه وي په خپل مال کې دي ځان سره شریک کې شریعت خو صدا پابندي نه لګولي شریعت خدا وایي چې قرابت چې ده دا ضروری ده غریبی او مالداری ضروری نه ده او دویم نږدې رشتہ دار به ایساخلی او لري به محروم وي دا نوسی چې څنګه دا محروم شوی دي د هغه نور نوسی هم محروم شوی دي او دا انصاف خبره ده موږ له خدای نوسی ښکاری په نظر خو هغه نور نوسی په نظر نه ښکاری هغه نور نوسو ته خو یې نه ده ملاو شوی دا هغه پلارانو ته ملاو شوی ده چې دې چې دا کوئی پلاران دا ایسا په خپل ژوند کې دا مال خرڅ کی او دې نوسو ته یې سم پاتې نشي نو د شریعت ټول احکامات دا په ځای باندې دي دا عقلاً او شرعاً جایز دي بعض وخت زمونږ ذهن واخلي بعض وخت زمونږ ذهن دا وانخلي نو دا یو مختصر غونډه کې مونږ کلیپ وکړو د دې لپاره چې خلک دا شبهه ظاهروي چې دین وسوته یې سن ملاویگی نو وسوته سره یو ځوین بچو ته هم یې سن د ملاو شوی اخو زامنو یې سواغه سلفلار د نږدې زامن دي دین وسوته به یې ملاویگی ټول ته به ملاویگی یو شان خو چې کله د مړ یو زویم نه به ټول نو په خپل کې تقسیم کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.